چې زما د کرک نه ګیس روان شي میاوالي ته خو به ځي جناب سپیکر، خو دلته به کارخانه نه جوړېږي جناب سپیکر. زما بجلی په شانګله کې به په درال خړ کې زه جوړوم، دا به د فیصل آباد مین ګریډ ته ځي، نو بیا به د هغې ګریډ نه شانګلې ته جناب سپیکر واپس راځي. نو دا ظلم نه جناب سپیکر، دا زیاتې نه جناب سپیکر. نن به توربېړه کې زه 4,000 میګاواټه بجلی پیدا کوم، نو دا به هغه مین ګریډ ته ځي د فیصل آباد، نو بیا به ماله راځي، نو بیا یې وولټیج ته م ویني جناب سپیکر او زه یې م وینم، قیمت یې ته م ویني او زه یې م وینم جناب سپیکر. د ټرانسفارمر خلک په چندو سمئ، فیډر یا ګریډ سټیشن یې زما اوورلوډ، زما د دې صوبې ټول ټرانسمیشن لاین بوسیده جناب سپیکر. دا چې کم ظلم روان دی په جار وایو چې دا پښتنو سره دشمنی ده، بلکې په جار وایو چې دا پاکستان سره دشمنی ده جناب سپیکر. پکار دا نن فائنانس منسٹر صاحب ناست، زه ورته مینت کوم عنایت الله خانم ورته کوي، ټول ورته کوو، هغې غریب سره هم بله لار نشته، خزانه کې روانه نشته. د 2014 د 2015 واړه سکیمونه پراته دي، فائنانس کې دومره فنډ نشته چې د 13 کالو یا د 13 کالو د 1 کروڑ او د 2 کروڑ روپو سکیمونه روان دي جناب سپیکر، چې موږ ډېر سواله مینت وکړو 10 لاکه میلاو شي. په کلیو کې خلک ممبرانو ته کنډل کوي، په کلیو کې خلک د ممبرانو خلاف جلوسونه وباسي. جناب سپیکر د دې صوبې چې کوم حالت دی دا خدای نه دی جوړ کړی جناب سپیکر. دا هغه صوبه ده چې دا الله تعالی د قدرتي وسایلو نه، دا مدن د ذرایعو نه دا ډکه ده، دا مالامال ده جناب سپیکر. دا غربتو، دا بیروزګاري، دا قسمه پرسی، دا پسماندگی، دا مشکلات او دا مسائل دا انسانی مسائل دي. لہذا په دې باندې به ډېره کلاو خبره کول غواړي.